السلام علیکم دوستانو. هغه کسان چې هغوی دا غواړي چې زه دې مضبوط عامل جوړ شم او زما په عملیاتو کې دې مضبوط تاثیر وي او زه دې د رجعت نه بچ شم، زه دې د تکلیف نه بچ شم او بالخصوص د جناتو د تکلیف نه او د جادو د واپسۍ نه، یعنی ته چې په چا دم کې او د هغه تکلیف په تا واپس نشي. یو دا ده، بل د عقیدې په لحاظ باندې چې انسان چاله دم کوي نو د مخاطب ته دې خیال وکړي چې دله به زه تشخیص څنګه کومه، دله به زه دم څنګه کومه، او د ټولو نه اهمه مسله او د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې دې د ده دهان د هغه په جیب باندې نه وي، بلکې ده کې للهیت وي چې زه دې کس له دم کوم، د انسان له دم کوم او په اخلاص باندې چې د الله جل جلاله ښه کړي. بل دا ده چې دې کې محنت وي، نو دا نه ده چې کتاب یې کتلی وي معمولي بس یو کتاب دې مې وکتو بیا ناست یې خلکو له دمونه کوي او غټې غټې مسلې چیړي، لکه د جادو مسله شوه، د جناتو مسله شوله او دغه شانته کې کله کله د نظر مثلا چې چاله سړی دب کوي نو ته به ځان مضبوط ساتي، ته به ځان مضبوطوي، ته به عملیاتو کې کوم ریاضت چیلي چې دی هغه به مضبوطي کوي، نو بیا به ستا په دې ټولو څه کې مضبوط تاثیر وي. نو د هغې په بابت او د هغې متعلق الحمدلله مونږ د څه کتابونو نه څه شرایط چې کوم دی هغه مضبوط شرایط چې الحمدلله مونږ ته ښکارېدل هغه مونږ راټول کړي دي او هغې له هم د ویډیو شکل ورکړی دی چې کسانو ته اسان وي. نو انشاءالله دا تاسو په خپله اول به د دې نه تاسو دا ټول اسټډي کې اول به دا مطالعه کې هغې نه پس به دا ځان ته په یو سپین پیج باندې ولیکي. کله چې دې په سپین پیج باندې ولیکل نو بیا به د دې نه یو فوټسټیټ وباسي او دا به کښېږدي. ټیک شو، لا کې به دې په دې وجه باندې چې دا کله چاله دم کې کله دغه کې نو دا ځان ته د دې اصولو د لاندې ته خپل دم او ته خپل علاج کوه، انشاءالله بیا به ته نه غلطېږي، د شیطان د وسوسو نه به په امن کې او د توکو داکو نه به په امن کې الله جل جلاله مدد په تا سره وي. د هغې شرایطو کې هم دا دي چې ته خپل ټول اعمال صحیح کړي، د الله جل جلاله سره خپل چې کوم اعمال دي او کوم معاملات دي کوم نظام دی هغه ته خپل ټیک کړي او د دې ټولو هر څه نه هټ کړه چې ته د چا مخاطب دم کې او ځینې وخت کې داسې کسان چې هغوی سره هدیه شکرانه نه وي ته معاف هم کړي، بلکې ته د خپل جیب نه هغوی ته پیسې جیب کې واچوي چې دا والی ثواب په نیت باندې، نو بیا به الله جل جلاله مدد تا سره شامل حال وي. او د ټولو نه اول هغه اهم شی بل دا دی چې ته تشخیص وپېژنې، چې تشخیص ته وپېژندو نو ته د مخاطب تشخیص وکړي او ته مطمئن شي چې او دې کس دا مسله ده. اصل کې خو تشخیصات څونه دي ټول ځواني دي، لیکن ځواني شیز چې دی ته د هغه نه کس نه تپوس هم وکړه چې تا ته څه تکلیف دي، مکمل د هغه نه معلومات وکړه او د هغې په بنا باندې بیا ته خپل تشخیص وکړه چې کله ته ښه مطمئن شي نو بیا کس له علاج چالو کړه. نو انشاءالله العزیز ستا علاج کې به څه وي، ستا علاج به مفید هم وي او د ټولو نه بیا اهم خبره دا ده چې ته هغه ته د الله د کتاب د آیاتونو هغه چې کوم د هغه مسایلو سره تړلي شوي دي هغه ته د هغې وظیفې وښي، هغه ته د هغه معمولات وښي چې دې ټیم کې به ته دا معمولات کې، دې ټیم کې به ته دا معمولات کې. بل دا ده چې یو کس له ته دم کې نو په یو دم اتفاق مه کوه چې ته پوه شې چې دې کس ته مسله زیاته ده، نو هغه له د هغه زیاتې مسلې مطابق دم وکړه، ځان وکړوه، هغه له صحیح شی ولیکه او ځان په کتابونو کې لږ مطالعه وکړه، ځان وکړوه، ښه شیز پیدا کوه، هغه محفوظ کوه، په هغې باندې علاج کوه، د خپل اساتذو نه د خپل اساتذه کرامو نه ته د هغې په ضمن کې د هغې د لاندې او د هغې د هدایاتو مطابق ته کس له علاج کوه. نو انشاءالله العزیز بیا به هغه شرایط چې کوم دي هغه دا ویډیو زه تاسو ته پرې کوم انشاءالله، هغه مو ټول دې ویډیو کې ویلي دي
نو دغسې کوم هدایت چې ما بیان کړه د هغې د لاندې تاسو دا اول ولیکئ. لیکلو نه پس دا په یو سپینه پاڼه باندې چې کله تاسو پلاستیک کې بند کړئ یا د دې نه په ټسټیز چې وباسئ کېدی، نو انشاءالله العزیز بیا به تاسو ته مشکلات هغه شی چې کوم دي هغه دا ویډیو زه تاسو ته پلی کوم انشاءالله. هغه مو ټول دې ویډیو کې ویلي دي. نو دغسې کوم هدایت چې ما بیان کړه د هغې د لاندې تاسو دا اول ولیکئ. لیکلو نه پس دا په یو سپینه پاڼه باندې چې کله تاسو پلاستیک کې بند کړئ یا د دې نه په ټسټیز چې وباسئ کېدی، نو انشاءالله العزیز بیا به تاسو ته مشکلات بیا به تاسو ته په علاج کې مشکلات بالکل نه وي انشاءالله.